نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو انسان فرض موز خ پابندۍ سره اهتمام سره ادا کوي خو لیکن سنت نه کوي نو شرعاً د سنتو په پرېغستو سره دا انسان ګناهګار دی او کنا. نو فرض موز او واجب موز پرېغستون کې انسان دا ګناه کبیره مرتکب دی او عند الله سخت مجرم دی. کو په وخت کې دننه د فرض موز د واجب موز ادایګي او نکړه نو بعد کې بد باندې د دې قضایي لازم ده. فقها فرمایي کو یو انسان فرض موز یا واجب موز مستقل تو سره پریږدي نه کوي نو دا فاسق ته د فقه پرانا کې. البته سنت مؤکده کم چې د پنځو منځونو نه مخکې وروسته دا کم سنت کیږي د سحر موز کې 2 رکعات سنت، د غرمې موز کې 4 رکعات سنت، د ماښام په موز کې 2 رکعات سنت، د ماسختن په موز کې 2 رکعات سنت، دا 12 رکعات سنت دته سنت مؤکده ویل کیږي. احادیث مبارکو کې د دې انتهایی زیات تاکید نبی علیہ السلام فرمایلی دی. روایت کې راځي د ترمذی شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمای من صبر علی 12 رکعه من السنه بنى الله له بیتا فی الجنه. څوک چې په دې 12 رکعات سنتو مؤکدو باندې پابندي کوي، همیشګي په کوي، پابندۍ سره ادا کوي نو رب ذوالجلال بد د پاره په جنت کې یو عظیم محل تیاری. حکم سنتي 4 رکعات قبل الظهر ورکعتین بعدها. د غرمې فرض موز نه 4 رکعات مخکې سنت او 2 رکعات بعد کې سنت. ورکعتین بعد المغرب د ماښام موز نه پس 2 رکعات سنت. ورکعتین بعد العشاء د ماسختن موز نه پس 2 رکعات سنت. ورکعتین قبل الفجر او د سحر موز د فرض نه مخکې 2 رکعات سنت. دا 12 رکعات سنت چې څوک پابندۍ سره کوي رب ذوالجلال بدته په جنت کې عظیم او بهترین محل ورکړي. دک روایت په ابن ماجه کې هم شته. شرح السنه للبغوی کې داسې روایت من صلى في يوم وليله 12 ركعه بني له بيت في الجنه 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. دیکم د جنت کې د یو عظیم محل وعده شوی ده. نو بغیر د عذر شرعی نه داسې سنت پر غستل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت نه د محرومتیا سبب دی. د رب ذوالجلال په نظمانه د درجاتو نه د محرومتیا سبب دی او ګناه ده او دا انسان لایق ملامت هم دی. کو انسان دا سنت پرېږدي نو ملامت کولی پکار دی چې ولې پرېږدي دا سنت. البته کو عذر وي مثلا وخت دومره لږ وي چې صرف فرض موز پکې ادا کیږي د سنتو گنجائش پکې نشته نو اوس عذر د صرف فرض او کا سنت چې پاتې شي خیر دی. یا مثلا سفر کې او سفر د جلدی والا دی ته جلدی سره روان ځان مثلا کراچۍ ته رسې لاور ته رسې نو بده وخت کې کو صرف سفرانه منځو کې او سنت پرېږدي نو گنجائش تا. ولیکن د دې عذر نه علاوه کې انسان پرېږدي بغیر د عذرانو دا شرعاً ګناهګار دی. سلام.